أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږو عزتمندو قدردانو، الله رب العزت موږ تاسو باندې ډېر لوی مهینه د رمضان وروستي د ډېر رحمت او برکت میاشت وروستي ده، او دې میاشتې کې څوک دې روژې ولا قدر وکي، دې کې عبادت وکي، الله رب العزت په دې په بدلې کې د ولا مغفرت او فرمایي جنت کې ډېر لوی لوی محلات په دته ورکی. هغه څوک چې روژې احترام نه وکي، روژه خو ونسي لیکن خوله غیبت هغه سې جاري ساتي، یا زیاړې دروغ هغه سې جاري ساتي او سترګو حفاظت نه کوي، هغه روژه به بنده ته هیڅ فایده نه ورکوي. زما خوږو عزتمندو قدردانو، حدیث پاک کې راشي ډېر روزهداري به داسې وي چې بغیر د روژې نه به درته هېڅ څه نشي میلو. هغه به څوک وي؟ مفسرین یې چې هغه یو څوک به وي چې هغه به روژه نیولې وي، د غیبت نه به خوله خالي نه وي. بعضې مفسرین یې چې دا به پوره ریز روژه وي، اخري کې افطري به دا په حرام مال به دې وکړي. هغه خلک وي بیا یې چې بعض داسې خلک به وي، ډېر داسې خلک به وي چې شپې چګېدنې نه علاوه، خوب نه اوبوسنې نه علاوه دته به بل هېڅ نشي میلو. هغه کوم خلک دی؟ هغه خلک دی چې هغه ریکرۍ دپاره تراویح کوي، ریکرۍ دپاره تهجد کوي، ریکرۍ دپاره شپې عبادت کوي. هغه خلکو عبادت مو هم ضیع شي. زما خوږو عزتمندو قدردانو، ما تاسو ته دا ریکویسټ ده چې نن تاسو باندې دا بختوره میاشت روانه ده، دې کې د خپلې روژې سر نه پښو راسې پوره حفاظت او فرمایي. داسې نه چې وږې تندې نه علاوه موږ تاسو ته هېڅ نشي میلو، او شپې چګېدنې نه علاوه هېڅ نشي میلو. داسې اسلامي او روژې کې شوشته بیانونو دپاره مو چینل ته سبسکرایب کوئ او شیر یې کوئ، تاکې تاسو ته ښایسته حدیثونه بیانېږي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.